अब इनकी 2 बच्चियां लापता हैं। एक बच्ची की 18 साल उम्र है और एक बच्ची का 16 साल उम्र है। अभी तक वो बच्चियां लापता हैं। दरखास्तें जगह जगह पे दी हैं लेकिन अभी तक इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। अभी इनके 2 बच्चे जो है ना, वो अभी भी 2 बेटियां, जवान बेटियां लापता हैं। और ये जो इनके साथ जो करने वाले हैं, एक इनका भाई है और बाकी इनके भतीजे हैं, वो लोग इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज ये लोग नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। इनकी एक बच्ची जो पहले लापता हुई थी, 7 महीने इनका केस, 7 साल केस चला और उसके बाद वो बच्ची कराची से मिली। फिर जज के पास चले गए, इन्होंने भतीजे को माफ़ कर दिया जब इनको बच्ची मिल गई। जिंदा मिली लेकिन उसके साथ ज्यादती होती रही। और जब जज के पास गए, उन्होंने सुलह कर दिया। बेचे बच्चे कोर तलाक लाके ना बाद ता सुलह होगा का نه سوله مولدي ना यो बच्चे कम जज मखे ते बोते हुआ هغه خپل کیس داخل کو بیما سره دا زیاتی کیږي بیما سره دا زیاتی کیږي او کیس یو کال موږ د امور پلانو لیدلی او لکه اوس موږ سره میلاو شو چې واپس بلو انو هغه جنۍ زمونږ نه اوچته کړه ته کسان را باندې سره د تماچو په موټر کې رااله او موټر ته یې وویشته چې اوس یې کوم په هغې به کړې هغه خو جج ته د پېښور هغې خپل کیس داخل چې زه دې ځان خلاصوم बच्चे पेश करी हुई بچه یې پیش کړی وکیل 7000 روپۍ اخیستي چې زه کیس هغې خپل داخل کړم خپل حق کې بچې ما حق بیانو کې چې موږ خوشاله یو دي دوه سره نه خوشاله نه وی موږ خفه یو چې موږ له موږ په مور او پلار سره پاتې شي زما نوم د سید رازق یم د خلي کلي د بونیر علاقې ما او بونیر د علاقې ما او زما په کور باندې دای 2 کسان رااله دا دواره ورور مې رااله دی زما په بچو په سر پیسې وخوړې او دی زما لوڼه روکې کړي دي بیا ما په پېښور کې پښتونخوا کې دغه ورکړو بیا بارامونې سي چې زه ګیر کړی ما او ما ته یې وي چې تا ولې په موږ باندې وینا کړې ده زما نه هر څه کړي دي زه واپسې رالم پېښور ته پېښور کې او په اسلام آباد کې په کراچۍ کې ما 7 کاله تېر کړو 7 کاله کې ما ته 7 کاله بعد ما ته یو بچی میلاو شوه علاقې ته لړم او یو بچی راته 3 کلي راکتلي او د 4م کلي باندې زه وموندم ما ته میلاو شوه چې کله راله دا ما ته میلاو شوه ما پېښور ته راوسته او پېښور کې خپل کیس جج سره جمع کو او دغه هغه ګوتې ولګولې هر څه وکړو وکیل له ما 7000 روپۍ ورکړي دي او هر څه مې کړي دي او لکه چې واپسي علاقې ته تلو سوابه علاقه باندې کوز شوم په سوابه علاقه کې سوابه علاقه باندې چې زه کوز شوم 11 بجې وي ما سره هغه ثبوت شته تاریخ او ورسره سره شته نه داسې ما 7 کاله پس دغه ماسخوتن 11 بجې وي ظالمه مانیری سوابۍ ولاړه وه ته یې 8 کسان سره د تماچو په ما رالو او لکه زما نه جنۍ د لاسو خپو نه ونیسله موټر ته یې وویشته اوچته یې کړه په زبردسته بیا یې هغه وتښتوله زه تاڼې ته د سوابۍ تللی یم زما راپورټ یې نه دی اخیستی او ما په چغو چغو ژړله دې ښځې مې ژړله زما دا لور ووالی شوه پکې په روډونو کې راښکلې شوه زما دا ښځه په روډونو کې راښکلې شوه لور یې رانه وتښتوله بیا په دوباره 7 کاله بعد تاسو افسران چې خپله لواد 10 ورځې ونه وینئ تاسو دا اړونه به څه وایي لکه زه تاسو ته دا کوم زوی راله د کراچۍ نه ګل احمد نه راوچت کو او هغه یې راله په پېښور کې مړ کو نو زه به او ملزمان معلوم دي زما ملزمانو ته لاس نه اچېږي زه به خیر څه کوم کوم په بونیر کې مې چغې روړې ووالې په پېښور کې مې ووالې په اسلام آباد کې مې ووالې هېڅوک مې سوال نه مني هغه د پیسو مالکانان دي صرف رشوت یې ورکوي دا رشوت یې به سبا ستاسو په کار شي الله پاک خوش دی که نه که زما د الواد تاسو 7 کاله لکه زه دا 8م کال چالو دی چې ما خپل الواد نه دی لیدلی دا دغه 7 کاله پس ما 3 ورځې لیدلې ده صرف دلته مې راوسته په اخبارونو کې مې ورکړه چې ما ته یو بچی میلاو شوه او یو نشته
او لکه هغه به نن زمانه هغه بیا تښتېدلي لکه هغوی په زبردستۍ اوچته کړې ده دی ناسته ته دي داسې چې و زما رپورټ نه اخېسته زما دا ښځه په صوابۍ کې ګرځېده وی چې دغه دی او دا به مانیروال صوابیوال دی بنګړي واچوي چې لکه دی ولې لکه موږ سره امداد ونه کړو هغه یې دغسې اوچته کړه او لکه چې موټر ته یې وویشته بیا په تاڼه موږ ورلو او په دا مسله زموږ د هغې نه راغلې تاسو د بیسیکل صوابۍ زه به د بونیر علاقې ته د بونیر یې غورغشتو سره خلي کلی یادېږي ښه غورغشتو بونیر علاقه یادېږي اوس ستا دو بچی چې کومې دي هغه روکي دي یو اووه کاله پس ما ومونته او صوابۍ کې رانه بیا په زبردست اووه کاله چې تاسو پې هغه وموندله هغه څه حال کې وه هغه داسې وه چې هغه وي چې موږ وایي دا خپې لاسونه هر څه پړسېدلي وو وی تالې راپسې وایي هېڅ شی راله نه راکوي او تالې راپسې وایي بله خور مې په دغه کې کمره کې بند کړې ده ډوډۍ ته نیم پروت و جی بابا جی आप चलो पश्तो में अच्छा तासु तो बुनेर है जी हमारे साथ बाबा बैठे हुए हैं ये इनकी 10 सासू लगी ये इनकी वाइफ है सासू बची थी زما دا دو बच्ची थी یو دا دی یو مدرسې ته تللی اوس کم دل لګي دا لور مې ده دا لور دي دا بچه تمہارا شا صدق مخ پټ کا کنه زرا شکنه بچه خبره والا بچه خبره خورا کرا یو بچے مدرسې ته سبق जी ने जी भाई जो चाचा बुजुर्ग है ये बता रहा है कि इसके एक कज़न था वो कज़न ने इनकी छोटी बच्ची के साथ ज्यादती की और उसको उठा के ले गए हैं इसके बाद इसने एक केस किया और जब 7 साल वो कर शुरू पकेगा ना 7 साल के बाद जज के सामने गए और इसका फैसला हो गया कि इसको हमने दरगुजर कर दिया तो बात ख़त्म हो गई और ये बंदा जब ये मसला कर दिया था इस बच्ची को उठा के लेके भाग के चला गया था कराची उधर से इन्होंने बड़ी मुश्किल से बाज़ायाब कराया और उसके बाद ये बच्ची घर पे आ गई है अभी उन्होंने इनके 2 बच्चियों को और उठाया और गायब किया है उस तासु चा ज़्यादा अपील करे थे मंग अपीलो چې موږ مخکې دا کاغذونه دې ځای په ځای ورکړي موږ بیا کراچۍ ته لړو که نه صحیح شوه کبر له هغه چا دغه کړی که نه که نستی و نو هغې پسې لړو هغې له لړو چې واپسي رالو نو بیا موږ د اوس چاله کاغذ نه دی ورکړی اوس لا دې ساعت کې ستاسو مقدم آپ لوگ جنۍ راته میلاو شوه که نه نو ما چې دا میلاو شوه خدای پاک په بله هم میلاو کړي هغه بچی کوم ځای کې ده هغه خو هغې بیا وتښتوله چې اوس مړه کوم پله خرڅه کړي دي که شته نشته اوس کسان معلوم دي زه هم دی ما ته ټلیفونونه کوي چې ته راشه ستا ملزمان ډېره وو ما زه نه درځم زه به د اسلام آباد کې ناست یم زما فیصله به دلته زما زوی یې قتل که اوس ما قتلوئ ستا زوی مې مړ کړی دی دا زوی هم دغه ستا ځوان زوی و ځوان 18 کال जी इन बुजुर्ग बाबे के जो है ना एक बेटा था 18 साल का था उनको उन्होंने भी कत्ल किया है ये इनका जो कजन है सासुर वार लगी क्या ना واره دی رور مې دی او درې مې وروڼه دي یو مې رور دی इनके चाचा इनका सका भाई और इनके भतीजे इनका जवान बेटा 18 साल का वो भी कत्ल किया है और उसके बाद 2 बच्ची हैं वो भी उठा के लेके गए हैं अभी ये इंसाफ के लिए इस्लामाबाद आया हुआ है प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं तो جایداد مې پاشې شو لوښي لرګي ما نه دي لیدلي